बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब तस्बीह रजुल व तस्फ़ीक़िल मरअ इज़ा नाबहुमा शैउन फ़िस्सलात। परun چې کوم حدیث ویل او د هغې اخر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمان مونږ لوستی و چې کله امام مونځ کې خطا شي او څوک نارینه مقتدي هغه ته فتح ورکوي، لقمه ورله ورکوي، نو پکار دا دی چې سبحان الله وایي. سبحان الله مقصد دا او چې الله پاک دی، غلطی خطا هغه د الله نه کېږي. هغه عظیم ذات ته لا تأخذه سنة ولا نوم، هغه نه غفلت راځي او نه غوده کېږي. باقی انسانان خو کله قصدن عمدن غلطۍ کوي، جرائم کوي، ګناهونه کوي، او څوک داسې چې هغه په بې خیالۍ کې او خطا سره غلطي وکړي. مطلب دا چې که ډېر لوی سړي او خطا شاغه نو دا نه دي کول پکار چې سړی په خطا کې د هغې اتباع وکړي، بلکې هغه د هغې غلطۍ نه منې کول پکار دي، اخول ورته پکار دي چې دا غلطه ده. مونځ کې هم دا حکم دی، امام که خطا شي نو مونځ کې مونږ هغه له لقمه ورکوو، ټول وایي ویل ورته پکار دی. خو که د هغه بار څه خبره غلطه وي، بدعت کوي یا شرک کوي، نو بیا به ورسره مونږ کمپرومایز خو نشو کولی. پکار دا دی چې بار هم هغه ته خبره وکړی شي چې دا تاسو کوم کار یا خبره کوئ دا یا بلا دلیل دا یا د قرآن او سنت خلاف ده. نو مونځ کې خو هر سړی تکړی لقمه ورکوي، خو بار څوک نه وایي خلک، بلکې دا ګناه ګڼي خلک. نارینه به تسبیح وایي، سبحان الله وایي، او زنانو د پاره تصفیق دی. تصفیق مونږ دې ته وایو چې د ښي لاس تلی راواغستی شي ګوتې او د ګس لاس ملا له راوبغولی شي، دې دپاره چې یو اواز تې وځي. دې کې څه حکمت دی؟ حدیث خو هغه دی تقریبا د سیدنا ابو هریره حدیث چې التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. نارینه د پاره تسبیح ده او د ښځو د پاره تصفیق ده. د دې وجه سره بنیادي وجه دا ده چې الله رب العزت زنانه د نارینه یو جوړه پیدا کړې ده او پای کې خپل نسوانی زنانه والا حسن یې خیر. بیا بالخصوص د هغې اواز هغې کې الله ډېر لچک یې خیر، د هرې ښځې اواز کې لچک وي، پای کې یو داسې کشش او اثر وي چې سړی هغې نه متاثر کېږي. نو که دا یو داسې زنانه وي چې د موري یا خوري یا ښځه یا لوري، بیا خو ټیک ده. خو که د دې نه علاوه نورې څه زنانه وي، نو شریعت د زنانه او د نارینه په فالتو خبرو باندې پابندي لګولې ده. د هغې وجه نور څه نشته دی. خلک وایي د زنانه اواز عورت دی، د زنانه اواز عورت نه دی، دین ځانه مه جوړوئ. د ښځې اواز عورت نه دی، دومره دا چې هغه د بعضې نارینهو د فتنې باعث جوړېږي. قرآن مجید کې سورة النور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې او زمونږ میندې هغې ته دا حکم دی چې که یو سړی راځي او ستاسو نه څه خبره ته پوسي، نو تاسو هغې سره خبرې کولی شئ. کور کې څوک نشته بالفرض، څوک راغی او کوڅه کې آواز وکړو، نو قرآن فرمایي چې ام المؤمنین ورله جواب ورکولی شي. خدا وی چې لا یخضعن بالقول، خبره به جوړي نه، یعنی د نارینو په شان خبره به کوي، ناز نخرو والا خبره به نه کوي. آواز نه دی عورت. قرآن چې څه پابندي لګوي نو هغه تاسو عاقل بالغ یا په څه لګوي پابندي؟
پردي سړي سره به داسې خبره نه کوي کمه د ناز نخرې خبره چې خپل خاوند سره کوي. دا یې کوم نور څه وجه نشته دی ما سوا د دې نه چې انسانان د یو بل نه اثر قبلوي. او بیا زنانه هغې له الله چې کوم نسواني یا د اواز حسن ورکړی دی هغه د ډېرو خلقو د فتنې باعث شي. د دې وجې نه په شریعت کې زنانه باندې نه اقامتي او نه پې بانګ ویلي. ای وجه دغه ده زنانه به بانګ نه وي، زنانه به اقامت هم نه کوي. البته که داسې یو ځای دی چې هلته صرف زنانه دي بل څوک نشته او اواز دومره لرې نه دي چې خلک خبرېږي، نو بیا بعض فقها د جواز قایل دي. خو هغه صورت کې چې هلته کې سپیکر نه لګېدلی صرف زنانه دي بل څوک نشته، اواز هم ډېر لرې نه ځي او مونځ کوي دي د جمع بالفرض، نو بعض فقها وایي چې دې د اذان او اقامت وکړي. خو دغې قیودو سره دا کوم چې مونږ وویل ټول نه دي قایل. زنانه باندې په هیڅ صورت بعضې فقها نه دي قایل چې هغې د بانګ ووایي یا د اقامت وکړي. دلته کې یو بل سوال مخې ته راځي هغه دا دی چې زنانه بانګ او اقامت خو نشي ویلی، منع دي. خو که دا مجلس کې ناست دی او ګانې وایي نو بیا دا یو تپوس دی. موږ مسلمانان یو د یو مسلمان په حیثیت یو ښځه چې هغه ګانه وایي د هغې به څه اثر وي په سړي باندې؟ ښه اثر وایي که خراب اثر وایي؟ شریعت چې د ښځې د نازکوالي د وجې بانګ او اقامت بند کړی دی یا پردي سړي سره نرمه خبره بنده کړې ده، نو که د هغې اواز کې د فتنې باعث نه جوړی دی نو قرآن او حدیث کې بعد هغې ته د بانګ اجازت وی چې که د بانګ اجازت نشته لہذا ښځې ته د ګانې ویلو هم اجازت شرعاً نشته. ډېر خلک دې باندې لګیا موسیقي جایز ده وي اگه د ښځې او که د سړي. قرآن او حدیث دا ښکلې دانشوران پیدا شوي دي، نه قرآن ته ګوري نه حدیث ته ګوري نه د هغې اثر ته ګوري. او بیا د شرم خبره دا چې په بانډو کې هم خلک هغې ډمو ته ناست دي پیسې وله ورکوي، او ډېر ګورو والا خلک دي باریش خلک یې هغه ناست دي شرمېږي نه. مونځ کې چې کله زنانه باندې د اواز د راښکلو پابندي ده چې دا به امام له په مونځ کې هم لقمه نه ورکوي بلکې لاس به لاس له رابغوي، نو بار د هغې څه کار دی چې پردو سړو سره خبرې کوي، هغې سره کیني، هغې سره پاسي، هغې سره ګپ شپ لګوي. دا ازادي نه ده، دا بېدیني ده. او لږ نور راښکته شي دا بې غیرتي ده. دا څیزونه شرعاً غلط دي، دې ډېر غلط نتیجه راوځي. اکثر و بیشتر دغه شان خبرې کېږي نو کورونه بدنام شي په دې باندې، او خاوند چې د خپلې ښځې نه واقف شي چې دی چا سره خبرې کړي دي او موبایل باندې کړي دي سمدستي طلاق کوي. دا ټول نتایج د دې خبرې دي چې مونږ د شریعت په یو خبره باندې سوچ نه کوو. شریعت د ښځې اواز ممنوع کړی دی پردي سړي باندې. عند الحاجت خبره کولی شي لیکن من ورای جدار پرده کې وي، او اواز چې کوي نو اواز کې وا لا یخضعن بالقول خبره وجوی نه. و دا نورې خبرې د کم ځای نه جایز شوي. نن هر دویم سړی په دې بیمارۍ کې مبتلا دی غریب. دې کې حکم دغه دی او د دې حکم نه مستفاد ګڼ مسائل دي، ډېر څیزونه ترې وځي. بلا ضرورت پردی خبرې ښځې سره یا ښځه بلا ضرورت شرعي ضرورت نه بغیر پردي سړي سره دا خبره نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به زنانو سره چې کومې خبرې اترې کولې او صرف د وعظ و نصیحت وي. معراج نه چې راغلو برنا نو خلکو ته یې وعظ وکړو نو بیا ښځو خواله لړ نو هغې ته یې جدا نصیحت وکړو، پرده به ومیاست که نو وعظ و نصیحت کولی شي بېشک، لیکن دا نه ده چې هغې د یو بل سره ګپ شپ لګوي، یو بل سره د خبرې اترې کوي.
دا شرعاً جائز نه. تسبیح الرجل و تصفیق المرأة، سړی به سبحان الله وایي. پر موږ مسله واضح کړې وه چې قرائت کې که غلطي کېږي د امام نه نو مقتدي له پکار دی چې هغه ته قرائت ټیک آیت ورته ټیک جلدی نه د کار نه اخلي، لږ غوندې صبر دی وکړي. ځکه چې کوم خلک امامان عالمانی نو هغوی پوهېږي چې ما نه څه غلطي شوه، ویښي وده نه نو دې وجې نه هغه چې آیت نه مخکې لړ شي نه پوه شي چې ما نه مخکې غلطي وشوه، نه بیا ریپیټ کړي رستو راشي. کم سے کم لږ انتظار پکاري، دا نه چې بس هغوی له غلط شه ته ټوکه دا غلط را. یو سړی داسې چې هغه اوده امام دی که نه، بعض امامان اوده هغه ټول مونځ وکړي لیکن هغه ته دا پته ونه لګي چې ما نه کوم ځای خطا شوی، نو داسې امام ته ویل پکار دي. او بعضې ویښ امامین ویښ امام ته مه وایه، او دومره چې که ته پوه شې چې دی مخکې لاړو آیت داسې غلط دی چې هغې باندې معنی بدلېږي، معنی چې کله بدلی شي نو بیا مونځ نه کېږي. زمونږ خو عوام په دې نه پوهېږي چې دې لفظ څه معنی ده دې څه معنی ده، هغه هم علم غواړي. خو بهر کیف مقتدی با امام له چې لقمه ورکوي په قرائت کې نو لفظ دی ورته ټیک کړي. او که نورو ځایونو کې نه پر مونږ ویلو چې بعضې منځونه هغه جهري منځونه وي، لکه د سهار منځ جهري دی، اوس مونږ جهر سره وکړه په ښکاره مو وکړه. نو که امام د سهار منځ کې ودرېد او مقتدي ثنا وویله او غلی ولاړ دی او امام استاد دومره ټایم تیر کو چې شاید سورة الفاتحه شروع کړې ده او مقتدي پوه شو چې امام استاد غریب خطا شو، نو پکار دی چې سبحان الله دی ووایي. د دې مطلب به دی چې امام صاحب جهر شروع کړه. او کله داسې چې د ماسپښین او مازدیګر منځونه پټ دي یا د ماښام اخرنی رکعت د ماسخوتن آخریني 2 رکعته دا پټ دي، نو که دې کې امام جهر شروع کړي نو هغه ته هم سبحان الله وایه، دې لپاره چې هغه خپل مونځ په پټه شروع کړي. په جهري مونځ کې جهر کول بیا واجب وي او په سري مونځ کې سر کول واجب وي. دارنګې هغه بالفرض یو رکعت وکړه 2 سجدې وکړې، پکار دی چې هغه نیغ پاسي 2م رکعت ته خطا شو کېناست، او چې کېناستو نو مقتدي له پکار دی چې دی هغه ته سبحان الله وایي چې امام صاحب پاسي. او کله امام هم خطا شي او ټول قوم ودی، دا بیا شرم خبره ده چې دا ټول بس د خانه پوری گئی قوم لم دومره ود کېدل نه دي پکار چې هر څه امام ته پرېښي دي. دې مې ویښ وي که امام صاحب خطا شو نو هغه ته ویل پکار دی خدا چې الله اکبر ورته ووایه، سبحان الله ورته ووایه. دا مونږ چې کومه خبره کې لګیا یو اکثر علما هم د دې نه واقف نه دي. زه یو ځای کې یو کس پسې هم سترګو باندې معذور و، مازدیګر مونځ کو، هغه 3م رکعت باندې کېناست نو ما ورته سبحان الله ووایه. اپانه سید نو چې کله سلام وګرځو نو وی چې یاره دا خو چا ورته وویل چې رکعتونه 3 وشو، یو مقتدي پکې چې یو پکې اوزګار هغه پکې سبحان الله وایه. امام استاد هم وایي چې او ما ته الله اکبر ویل پکارو، نو ما وایي چې امام هم داسې او مقتدیان هم داسې، حکم خدا غره چې سبحان الله ووایه. نو ما وایي دا حدیثو کې راځي، د فقه کتابونو کې هم راځي چې نارینه با سبحان الله وایي، او که قرائت نو قرائت به ټیک کوي. خو د هغه جواب دا و چې نه مونږ په دې نه پوهېږو، دا خو بس ویل پکایي چې الله اکبر ووایم که سمع الله ووایم. نو ما ورته چا چې دین دی خو د هغه طریقه ښوده چې سړی دومره ودی چې په خپله غلطۍ نه پوهېږي نو بیا څه له مخ کېږي. بیا پکار دی دی به د مقتدیانو نور منځونه هم خرابوي. یو سړی چې دومره معمر شي دومره بوډا شي چې هغه اواز نه اوري، د مونځ په ارکانو کې د هغه نه کوتاهي کېږي، نو دا میراث نه دی، دی د رستو شي د خلکو مونځ دی نه خرابوي، بل څوک د امام جوړ کړی شي.
او زمونږ دا رواج نه دی، موږ وایو زمونږ امام استاد دی، د شپږو شلو کال دی، نه اواز څوک اوري نه په خبره پوهېږي. عباداتو نه موږ یو ګپ جوړ کړی دی. بس زه بار بار وایم ژوندی مونځ وکړئ، ژوندی طاقتور مونځ وکړئ. د هغې وجه هم دا که دا چې امامان صاحبان چې بوډاګان شي نو پکار دا چې هغوی خپل زوی مخکې کړي بالفرض، یا قوم ته وایي چې بھائی زه اوس کمزور یم، امامتي نشم کولی، آواز نشم رسولی، اورم نه، نو تاسو مهرباني وکړئ ځان له بل امام وګورئ. بس مونږ زوړ عقیدت کې نه، زمونږ امام د زوړ امام دی، ټیک ده. امام چې روغ وي نو ټیک ده، دا خو د ذمہ دارۍ مسله هم ده. الامام ضامن، حدیث کې راځي امام د مقتدي د مانځه ضمانتي دی. د امام د قوم د مونځ د قبلېدو او د نه قبلېدو ذمہ داري دا په امام ده. که امام داسې یو غلطي کړي چې مونځ یې خراب شوی دی، سره د قوم مونځ خراب شي، او قوم خو نه خبرېږي د امام نه چې دنه کوم ځای غلطي شوې ده، سري مونځ کې نه خبرېږي، نو دغه ذمہ داري په امام ده. امامتي دومره آسان شی نه دی. که دی صحیح شو نو ټیک ده، د قوم مونځ به وشي. که دی غلط شو د قوم مونځ نه دی شوی، نه دی شوی، خو هغې ته خو پته نشته، نو دا ګناه په امام باندې ده. دا امامتي دومره معمولي څیز نه دی چې هر څوک مخکې کوي. بس سم سړی پکار دی چې هغه ویښي، هغه بیداري، هغه د دین د مسایلو نه واقفیت لري. نو نارینه به کوي تسبیح او زنانه چې کوم دی به کوي تصفیق. زموږ دې مصنف دلته کې یو چپټر چې کوم لګولی باب، هغه وی تسبیح الرجل و تصفیق المرأة اذا نابهما شیء فی الصلاة. نابهما هو دلته ښه نه لګي، اذا ناب الامام پکار ده. اذا ناب الامام شیء فی الصلاة، امام ته چې یو څیز په مونځ کې داسې راغی چې مناسب نه و، نو نارینه به تسبیح وي او زنانه به تصفیق کوي. حدیث ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. سیدنا ابو هریرہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې تسبیح د نارینه‌و دپاره دی. یعنی مونځ کې چې امام خطا شو نو مقتدي به تسبیح وایي، هغه ده سبحان الله په چغه به وایي چې هغه یې واوري، ځان سره دی نه وایي. په هلته ذکر دپاره نه دی، دا د هغه د خبرونو دپاره دی. والتصفیق للنساء، او لاس یو لاس تلی د بل لاس شال را غورځول دی تصفیق وایي، دا به د زنانو دپاره وي. وجره ټپ وشي نه پکار دی چې امام هغې ته متنبه شي، خپلې غلطۍ باندې هم پوهوي او خپلې غلطي ټیک کړي، د دې لپاره چې د هغه مونځ هم وشي او د مقتدیانو مونځ هم وشي. اقول قولي هذا استغفر الله.